امیر حیدر خان هوتی د شهباز شریف حکومت ته یو ډیر قراره جواب ورکړی دی او د عمران خان په فیور کې بیان جاری کړی دی. دا ویډیو سره هم شریکوم چې د په دې ویډیو کې څه ویل دي، خو زه در سره هغې نه مخکې ایکسپلین کوم. امیر حیدر خان هوتی په دې ویډیو کې ویلي دي کچېرې په 2024 کې ما د عمران خان خلاف د شهباز شریف حکومت ته اوټ نو ورکړی، نو په 2024 کې به هم ما الیکشن ګټلی، په 2024 کې به هم ما خپل سیټ ګټلی. دا بیان اوس امیر حیدر خان هوتی په دې وجه باندې جاری کو چې د مسلم لیگ نون د پارټۍ سره تعلق لرونکي طلال چودھری د کومه پارټي چې د امیر حیدر خان هوتی د نېشنل پارټۍ هغه ته یو ډېر غټه تانه ورکړې ده، هغه ته یو ډېر غټ پیغور ورکړی و. طلال چودھری ویلی و نېشنل پارټۍ ته، ایمل ولی خان ته ویلو چې دا ستاسو اوقات خدا سي چې تاسو د کونسلر سیټ هم نشئ ګټلی، د ستاسو خو دومره اوقات ته چې تاسو د خپل کلی د یو ناظمۍ سیټ هم نشئ ګټلی، نو تاسو به الیکشن سو ګټئ. نو دا بیان چې کله امیر حیدر خان هوتی وریدو نو طلال چودھری ته قرار جواب ورکو. امیر حیدر خان هوتی طلال چودھری ته وی که شری تاسو ته ما په 2024 کې ووټ نه وې درکړې د عمران خان خلاف زه نه وتلې، چونکې دا زمونږ د پارټۍ د نېشنل پارټۍ فیصله وه، زه په دې حق کې نو مخو زمونږ د پارټۍ فیصله وه، نو ما زه کفال وکړه. زمونږ د پارټۍ دا فیصله وه چې مونږه ووټ چاله ورکو، مسلم لیگ نون ته ورکو، د عمران خان خلاف عدم اعتماد راولو. که چېرې مونږ د عمران خان خلاف عدم اعتماد نه وې راوستی او تاسو ته مو ووټ نه وې درکړې، نو په 2024 کې به هم ما په خپله پارټۍ کې سیټ ګټلو، هم به مې د قومي اسمبلی ګټلو او هم به مې د صوبۍ اسمبلی ګټلو. ځکه په 2013 او په 2018 الیکشن کې ما صوبۍ او قومي دواړه سیټونه ګټلیو، خو چې بیا 2018 نه پس کوم غټ الیکشن وشو هغې کې ما الیکشن په دې وجه بایلو چې موږ تاسو له ووټ درکو، زموږ نه عوام خفه شو، موږ تاسو له ووټ درکو، په دې وجه باندې ما الیکشن بایللی دی. نو یو ډېر قراره جواب ورکړی دی طلال چودھری ته، چونکې دا خبره کېدای شي ایمل ولی خان نو ونه کی. ایمل ولی خان خو نو ډېر دبنګ تقریرونه کوي، هغه تقریرونه لګي داسې چې د چا نم نه یریږي، نه د اسټابلیشمنټ نه یریږي، نه د بل چا نه یریږي، ډېر دبنګ تقریرونه کوي، ډېر ښکلي تقریرونه کوي. خو دا کم جواب او دا کومه خبره چې امیر حیدر خان هوتی مسلم لیگ نون ته آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی ہے، کومه خبره چې ولا پسترګو کې سترګې ورکړي دی او کړي دا والله، نو داسې خبره لکه دی نه خو واضح کېږي دا چې دا ټولې پارټۍ را یوځای شوي، خو الریډي خلکو له پته پی ډي ایم را یوځای شوی، د عمران خان خلاف عدم اعتماد راوستو او د عمران خان نه حکومت واغشتو او دغه پی ډي ایم په ملک باندې مسلط شو چې په ملک بیا مهنګي هم راغه، ملک قرضونه هم واغشتل او اوس هم سټیل د آی ایم ایف نه قرضونه اخلي. جی خیر، دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د امیر حیدر خان هوتی دا بیان په خپل هم اوري او کمنټ لازمي کوي د دې حواله سره د تاسو سره راځي دا بیان اوري. جی 2024 के इंतखाबात भी मैं नहीं हारता अगर मुझसे एक गलती ना हुई होती और वो गलती आपको वोट दे, अगर आपको वोट ना देता जो उस वक्त मेरी पार्टी का फैसला था तो शायद 2024 के इंतखाबात में मैं जीत जाता.